بسم الله الرحمن الرحيم. قول الذي هدانا دغزين بوايو كان متن تو گورے الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق او بے الهداية قيل هي الدلالة الموصلة إلى الإيصال إلى المطلوب وقيل هي إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب والفرق بين هذين المعنيين. ولی سے پرون سبق کې من د شارح د طرف دا خبر بیان کړی و چې ماتن رحمت الله علیه دی بسم الله نه پس الحمد راوړل ولی راوړل تاسو ته یادې یو دا چې د قرآن مجید اتباع کول او دویم دا چې د نبی علیہ السلام د حدیث اقتداء کوله. نبی علیہ السلام څنګه خبره کړي واغې بسې ورپسې شو. ورپسې دیو نمبر کې یو اعتراض نقل شوی که بسم الله نه شروع کې د الحمد په حدیث عمل نه راځي او که الحمد نه شروع کې د بسم الله په حدیث باندې عمل نه راځي ځکه ابتدا خو بسیط شی دی یو نه بکیږي. دا خبره هم کړې وکړه. نبی دیو د ابتدا اقسام بیان کړو حقیقی او عرفی او اضافی او تطبیق یې داسې کړو چې بسم الله کی ابتدائی حقیقی دا او په الحمد کی ابتدائی اضافی. دویم بسم الله کی ابتدائی حقیقی الحمد کی ابتدائی اضافی عرفی او دریم په دواړو کی ابتدائی عرفی دا. میں دا حمد تعریف کرے هو الثناء باللسان على الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرها. او بے څلورم نمبر کی والله علم على الاصح دا خبر کړي و چې لفظ د الله چې دی بنا بر اصح قول علم دی جزئی دا وضع به اعتبار سرم او د مصداق په اعتبار سرم دا سینه چې کلی د وضع به اعتبار سره او مصداق په اعتبار سره جزئی دا. او پورا ترجمه دا الله صدا اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. او بے الحمدللہ شکل دا لفظ دا اللہ بدغا ترجمه وشینو الحمدللہ کوئے داوام دا چی حمد مطلقا اللہ لرا ثابت دے ورسر دلیل ہم دے ولی حمد اللہ لرا کی ذکے کو چی اللہ پاک دغا طول صفات و کمالیہ لرا مستجمع دے ذکر واللہ حمد بیانو. نا پورو نئی خبری بھی کانا دلتنان الذي هدانا الهداية اگر دا تستمویل دام لغوی خبری شروع دی. اول نمبر را تشارح دا ہدایت دو معنی بیانی او دویم نمبر دا دوارو معنو پا منس کے را تا فرق بیانی چی سا فرق دے او دریم نمبر پا پاغی بانی اعتراضات نقل کی او بے دا تدبیق کوشش ہو کی ورلا ټولې بچو خبرې شي درې. اول نمبر ہدایت معنی دو معنی دو تعریفات او دویم نمبر بے غیب مینس کی فرق او دریم نمبر کم اعتراضات دی پی داغی دا پارا جوابونا داغی تدبیق بکئی. نرازی ہدایت چی دے کنا لغوی معنی دا راہ نمودن سنگ چی دا دلالت وی. اصطلاحی تعریف کی عام طور من مشہور دا ہدایت دو معنی دی دو تعریفیں دی یو ایصال الی المطلوب یو اراءۃ الطریق وی. دا اولا معنی شرع دا معتزلہ کی معتزلہ وی دا ہدایت معنی دا الایصال الی المطلوب یو سڑے بیخی مقصود تر رسول دی جماعت لرازی سبق لرازی شرع تعذیب لارا کی دا چانا تپوس وکی کم دی لاس نیونی سی او دی گیٹ ری ردن نکی او شاته نفس گیټ هم بند کی چې ورځه وس نور دا ایصال المطلوب دی. معتزله د هدایت دغه معنی کوي او د هدایت دویمه معنی چې د اراءۃ الطریق دا صرف لاره خودل د اهل سنت والجماعت د هدایت معنی کوي. نو دغه سړی د تپوس یو کو جماعت کم دی کېږي نو بار نو ته چا ویل د سی بتاو چې دغه کې کوڅه ده به مخامخ لال شي به مغرب طرف ته تاو شي او به بل جماعت بخیل راشي. تاسو خبره باندې ورسېدل
بهر حال د هدایت څو معنی شارح بیان کړی دي دوا یو د معتزله والا دا او بل د اهل سنت والجماعت دا په دې پوه شولې راځي عبارت به وایو خلک لګ به ور سره به عبارت وایو الهدایت قیل چاویلی دی هي الدلاله الموصله دا دلالت کول دی لار خودل دی لار خودل میں وای دا دلالت کول دی هغه دلالت الموصله چې هغه مقصود ته رسیدون کی وی الفاظ دیگر الايصال الى المطلوب یو سړی مطلوب او مقصود ته رسول دا معتزله ولا مانوا وقيل چاویلی هي اراءه الطريق دلالت ویلې کیږي خودل دلاره تا کملارا چې به بدلاره مقصود ته رسي مخکې ډایرک مقصود ته ورسولې او دې کې به تلاره درخیه غلاره چا به مقصود ته رسي نو مقصود ته د خپل نه رسي اراءه الطريق معنا الموصل چې هغه رسون کې مطلوب ته د غلاره به مطلوب ته رسي والفرق بين هذين المعنيين تاسو سره وګورئ به یو خاص ختم شو دویم دوړو منځ کې څه فرق دی نو اول فرق دار چې ایصال ال المطلوب چې دی اوله معنا هغه سره لازم ادا ده چې سره مقصود ته ورسیږي لکه چې په جمعه اراده نکړلې تاسو ما لفظ مبالغه مکلشات نظر پسې ورم باندې کو نو مقصود تر ورسېدل نور څه جمعه دې کتلو هغه جمعه دې نو ایصال ال المطلوب سره لازم ده چې سره مقصود ته ورسیږي پوه شلې به اراءه الطريق سره لازم نه ده چې سره مقصود ته ورسیږي دا فرق شو هغه اشربی مدرسې نه او تشاویل جمعه هغه طرف ته ورزب سي لارې ته سیده کړله نو کې دې شلاره کې خطا شي کې دې نه شډیر امکان دی لاره کې خطا شي نو مزدغه فرق شو کم ایصال ال المطلوب چې الته مقصود ته رسیدل ور سره لازم دی مستلزم دی هغه دی لره چې مقصود ته سره ورسیږي او اراءه الطريق سره لازم نه ده چې سره مقصود ته ورسیږي هغه مستلزم نه ده دی لره چې خپل سالک چې څوک چې بيزي هغه مقصود ته ورسیږي پانه شولې به بلکې اراءه الطريق کې دا راسي خبره کې تاسو لږ متوجه شئ چې عبارت ور سره ولګي وای ایصال المطلوب کې مقصود ته رسیدل لازم دي او اراءه الطريق کې مقصود ته رسیدل لازم نه دي ولی وای و اراءه الطريق کې چې کملار درته وخی غلار ته رسیدل هم لازم نه دي سره کې دې شالارم خطا کی نو مقصود ته سره څو رسیږي ونه رسیدلې به لار سیده کول هم لازم نه دي ور سره لار ته خودل اشتری خامخا سیده لار روان شي نو چې لار د صحیح معلومه نشوله لازم نه ده نو مقصود به ته معلوم شي آسان دی کنه او ته وګورې مخکې والفرق بين هذين المعنيين فرق په مابین دغه دوه معنو کې واورا ان الاول اول چې ایصال الى المطلوب يستلزم الوصول الى المطلوب دا لازمي ځان سره چې لازمي الوصول الى المطلوب سره مطلوب ته ورسیږي بخلاف الثاني بخلاف د دویم معنی یعنی اراده الطريقه ولی دغه خبر کوي کوم چې وخت می وکړه فإن الدلاله علامه زکه دلالت کول علامه په هغه لار باندې دي کې خلار خود لیکنه دا ور سره وي زکه دلالت کول په هغه لار باندې یوصل الى المطلوب کما لار چې سړی مطلوب ترسي لا تلزمو دغه لار هم لازم نه ده چې سړی ته معلومه شي سوي لا تلزم ان تكون موصله وی لازم نه ده چې دغه ان تكون چې دلالت دی څه دی موصلتن الى ما يوصلو دا د رسون کې وی الى ما غلار ته تا ورسي کوم لار غ يوصلو به بری هغه مقصود ته رسي اب خل سونه رسي عبارت معنی کم خلاصه می شروع کې ویل باغ پوه شي وسې کنه څه وي دام نه د لازمه چې الله رسړی ته خودل شي دا مر سره د لازمه نو به بدالات لازمه شي چې مقصود د سړی ته خودل شي نو به وګوري عبارت تا فإن الدلاله ذک دلالت کول علامه پاغلا روان دي کملارا یوصل المطلوب کم چې سره مطلوب ترسي وي دغه دلالت کول بلاره چې دي لا تلزم ان تكون موصله لازم نه دغه دلالت چې دادي رسون کې شي چاته رسون کې شي
الی ما هغه لارې ته درسون کې شي. لارې تم لازمه نه ده، کومه لاره به یوصلو چې بیا هغه سړی مقصود ته رسوي. نو وایي فکیف توصل الی المطلوب، دغه دلالت به تا مطلوب ته څه ورسوي، هغه ته لاره نه ښیي. اوس خو پې پوه شوي که نه. والاول منقوذ بقوله تعالی. لږ بر وګورئ، اوس دوه خبرې وشولې د خیره سره ښه. هدایت دوه معنی بیان شولې او دویم نمبر د دواړو معنو منځ کې فرق بیان شو. اوس تاسو لږ متوجه شئ. اعتراض نقل کوي. اعتراض دا دی که هدایت معنی اوله معنی وي ایصال الی المطلوب، نو هم اعتراض دی پې وکړي. هدایت دلته ته دویمه معنی اخلي، هم په اعتراض دی د قرآن. نو کومه معنی ده؟ ورسېدلې خبره باندې. کچری د هدایت معنی شي ایصال الی المطلوب، په دې اعتراض دا دی چې قرآن کې الله فرمایي واما ثمود فهدیناهم، سمودین چې هغو من فهدیناهم هغو ته من هدایت وکړو. اوله معنی والا هر چې سمودیانو هغو ته من ایصال الی المطلوب وکړو، مطلوب ته ورسول. او بیا پسې فاستحب العمى، بیم هغو بېلاره شو، مقصود ته بیم فوت شو. نو څوک چې مقصود ته ورسېږي بیا د مقصود فوت کېږي، هغه را رسېدلي. نو دلته ایصال الی المطلوب والا معنی نه لګي. دلته به کومه معنی کې اراده الطریق وکړي. نو که ته خو د هدایت دواړه معنی دي، یوه معنی خو دلته ونه لګېدله. ایصال الی المطلوب والا معنی نه لګي ښه. دا معنی صحیح ده. هر چې سمودینو موږ ورته لاره وښودله، خو بس مقصود ته ونه رسېدل. او که ته وایې چې د هدایت معنی اراده الطریق ده، نو په هغې م اعتراض دی. الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای انک لا تهدی من احببت، انک لا تهدی، ته لاره نشي ښودلی هغه چاته چې ته ورسره مینه کې. نبی علیہ السلام د څه لپاره راغلی و؟ لارې ښودلو دپاره راغلی و. دلته وایي لاره ورته ښودې دپاره راغلی و. تبلیغ والا هم وایي که نه موږ لاره ښایو، خو دا پکې غلطه وایي چې موږ نه تپوس کېږي او د خیره سره د امت تپوس به رانه کېږي، امت بې لارې دی. هلکه دغه زموږ ذمهواري نه ده. زموږ ذمهواري د امت په لاره راوستل، دا غلطه ده. لاره ښودل زموږ ذمهواري ده. لاره باندې راوستل دا خو د الله کار دی، غلط د الله صفات ځان ته را منتقل کوي. نو که دغه خبره ورته معلومه شوله بیا هم دا کار کوي، بیا خو شرک دی. شرک لاره ښودل زموږ کار دی که نه، د پیغمبر او د پیغمبر د ورثو د هر مسلمان کار دی. مقصد ته رسول خو نه دی. بهرحال خبره باندې ځان پوهه کوي. نبی علیہ السلام ته وایي انک ته چې لا تهدی من احببت، ته لاره نشي ښودلی هغه چاته چې مینه ورسره کې. ابو طالب ته هم لاره نشي ښودلی. نو که چېرې د هدایت معنی اراده الطریق وي، داسې ده که نه، نو بیا دلته دا نه صحیح کېږي. دلته کومه یوه صحیح کېږي؟ دلته اوله صحیح کېږي. ته چې ته مقصود ته نشي رسولی هغه څوک چا سره چې ته مینه کې. مولوي صاحب په خبره باندې ورسېدلی. بهرحال هدایت تا ویل دوه معنی دي، او که هر یو واخلې اعتراض پې راځي. راځئ د تعبیر د اعتراض لږ بدل کړو، تاسو لږ متوجه شئ. چا دا خبره کړې تفصیل کې چې اراده الطریق چې دی دا د الله جل شانه نه علاوه د نورو خلکو کار دی، د انبیاء او صلحاء او مبلغینو کار دی. او ایصال الی المطلوب چې دی دا د الله جل شانه کار دی. دا خبره ذهن کې ولوېده. نو په هغې اوس اعتراض راولې ښه. اوس خبره نور هم پاکه شوه چې خلکو تاسو ویلي دي ایصال الی المطلوب د الله کار دی، نو الله خپل ځان ته نسبت کوي واما ثمود فهدیناهم، موږ ورته ایصال الی المطلوب وکړو. کې دلته دا معنی نه لګي، ونه رسېدلې خبره. الله خپل ځان ته نسبت کوي، موږ ورته ایصال الی المطلوب وکړو. نو بیا څنګه هغو لاره خطا کړله؟ او تاسو دا ویلي دي، معترض ورته وایي چې اراده الطریق د انبیاء او دغه شان د نورو خلکو کار دی. نو نبی علیہ السلام ته الله وایي انک لا تهدی، ته لاره نشي ښودلی. هغه معنی ماته شوله. اعتراض هم بدل کو که نه تعبیر. بهرحال څنګه چې کوئ دا دویمه طریقه باندې کې وکړئ نو ډېره مزېداره ده ښه. چا فرق دقه کړی دی چې ایصال المطلوب والا معنی علی چې الله ته نسبت وشي، اراده الطریق والا معنی علی چې د الله ما سوا ته نسبت وشي. نو بیا په دغه
فرق باندې اعتراض دی چې یار دا خبره ټیک نه ده زما دروخه الله ته به نسبت شوی به هم ایصال الی المطلوب نشي کیږي او دغه شان ما سوا الله ته به نسبت شوی به هم اراده الطريق نشي کیږي خجی نو دې بس جواب خو راته وکړه کنه دا جواب به رس سکو ته وګورئ والاول منقوذ اول معنی چې دا دلالت موصله یادې دا ما ته دا اول معنی به قوله تعالی د الله جل شانو په دې قول باندې و اما ثمود هر چې سمودیانو فهدیناهم من وتا دا معنی کوي چې من وتا لارو ایصال للمطلوب مرتو کو نو فاستحب علماء ور سره نه لګي نو معنی دا چې من وتا او خودلا هدایت ولا لارا فاستحب العمى او دلالت لار چې دا غي غوړه کړله علی الهدى په هدایت په مقابله کې نو سوی اذ لا يتصور الدلاله وذک ضلالت چې نه متصور کیږي بعد الوصول الى الحق پس دا غنه چې سره حق ته ورسیږي به دلالت څه مطلب شو حق ته به اعتراض وکي نه خلق دي کنه مرتد شي واپس دي سره چې دي مقصود ته رسیدلی دا دي بهترین جوابدار ګوره مقصود ته رسیدل علی مقصود ته رسیدل چې په اخر وخت کې د فوت کېدل نه کم مخ کې وخت دی په وخت کې مسلمان یاله مقصود ته رسی او مخ کې چې کوم دی کنه هغه سره مقصود ته رسیدل کنه دې څه پته نه لګي حدیث کې راځي بیګاله سره مسلمان وي سار لا کافر وي سار لا مسلمان وي بیګاله کافر ولا مقصود ته نه رسیدل دی وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې غني بدی مشتمل دي چې ما اخیره خاتمه صحیح کی او ټول دارومدار پاغه باندې دي نو سوال کې جو وکی څوک چې مرتد خو ایصال المطلوب شوی مطلوب در رسیدل مسلمان شوی دی به څنګه لار خطا شول دا غنه خیرم دی کنه جواب دار موږ ته څوې حقیقت کې غلا رسیدل نو خطا شوی او چې رسیدل ایبا خجین والثاني دیم معنی چې اراده الطريق والا منقوذ نغمات رب قوله تعالی د الله جل شانو په دې قول باندې انک لا تهدي من احببت پیغمبر ته چې ته هدایت نشي کولای لار نشي خودلې هغه چاته چې مين ور سره کې نو ګور دلته معترض وي فإن النبي عليه السلام چو کان شانه اراده الطريق دا شان خم دا او چلار وخی نو اس به جواب څه کو الذي يفهم من كلام المصنف في حاشيه الكشاف تاسو لږ برو ګوره شارح چې جواب ورکي دغه معترض تنوي وځه جواب در کوم کوم جواب چې زمنګ مصنف ماتن علامه تبتزانی رحمت الله علیه د تفسیر کشاف په حاشیه باندې ذکر کړی دی هغه دا دی چې هدایت توجه جی هدایت لفظ مشترک دی هدایت څه او لفظ مشترک کې دا قانون او قاعده د توجه کوي چې کومه معنا په کوم ځای کې خلک یقت اخلا د کومه معنی د پاره چې قرینه موجوده یا هغه معنا به اخلي هدایت لفظ مشترک دی صغرا او کبرا دا لفظ مشترک کې دا قانون او قاعده ده چې کوم ځای کې کومه معنا خلک یقبت علی کومه معنا باندې قرینه موجوده یقبت علی نراشی وس اما ثمود فهدیناهم کی ایصال للمطلوب ولا معنا صحیح نه لګي قرینه دار چې اراده الطريق معنا واخلو بس تل اراده الطريق ولا معنا اخلو او انك لا تهدي من احببت دلتا ایصال اراده الطريق ولا معنا نه لګي قرینه دار چې دلته ایصال الى المطلوب ولا معنا واخستې شي لہذا داخلو پاینه شولې به زمخ کی البته بدی به اعتراض راځي چې یا تدې توې چې مصنف ماتن علامه تبتزانی رحمت الله علی هدایت ته لفظ مشترک وي وې دا سره نه منما ځکه هغه خپل شرع العقائد کې دا لیکلي دي چې په ایصال اراده الطريق کې حقیقت دی او په ایصال المطلوب کې مجاز دی ته څنګه لفظ مشترک وي په خبره ورسېدلې دا غي جواب دار چې یار کم مشترک منګ یادو مشهور مشترک هم نه دی مراده مطلب دا چې اولا دقه شان وسنګ چې هلته ذکر کړی دا چې حقیقت په اراده الطريق کې دی او مجاز په ایصال المطلوب کې دی
خو به دواړو کې داسې استعمال شو گویا چې لفظ مشترک څنګه په دوه معنو کې استعمالیږي. وګورئ والذي يفهم هغه چې فهم کېږي من کلام المصنف د مصنف د علامه طبطزاني رحمه الله د کلام نه په حاشیه د کشاف باندې هغه دا ده وان الهدایت هدایت چې ده لفظ مشترک وي لفظ دا غ لفظ دی چې شرکت کوونکی دی بین هذین المعنیین فما بین دغه دوه معنو کې وحینئذ کدغه شان شي څنګه چې په حاشیه د کشاف خبره ذکر کړې ده نو کدغه شان شي ظاهر بشي اندفاع کلا نقضین دفع کېدل د دواړو اعتراضاتو بظاهر شي ختم شو اعتراضات کم ځای کې کم صحیح لګي بس هغه اخلو نو خبره ختمه. ويرتفع الخلاف من البين دغه خلاف چې کم دی د دواړو معنو په منځ کې به د مین نوزي خلاف هم ختم شو بس دواړو لفظ مشترک دی کوم معنی چې کم دی کې صحیح لګي هغه ته اخلاق. ومحصول كلام المصنف في تلك الحاشيه تصلك برو ګوري اوس راته حاصل او نچوړ ذکر کوي د مصنف دا کلام کوم چې د کشاف په حاشیه باندې ذکر کړی دی. نو یو خبر خدا وشوله چې لفظ مشترک دی د اراده الطريق او ایصال المطلوب ترمنځ دا وشوله کړ. اوس وی به موږ څنګه پیژنو مړه څنګه سلامي خورا ته وخایا کړ. نو اغال ته ذکر کړی دی چې کله هدایت متعدی بغیر د حرف جر نه وو بغیر د حرف جر نه متعدی دویم مفعول ته سره دویم مفعول ته بغیر د حرف جر نه متعدی وو نو عام طور باندې د دې معنی چې هغه ایصال ال المطلوب وي او چې کله په اله یا په لام سره دویم مفعول ته متعدی وو نو عام طور باندې به معنی اراده الطريق وي. دا عام طور ټکی ذهن کې کېنه سره دا ور سره وي ښا کني ډیر مثالونه شته چې بغیر د حرف جر نه متعدی بغیر د حرف جر نه به مراد الطريق ولا معنوي به ووري نچوړ هغه چې کوم په کشاف په حاشیه باندې علامه طبطزاني ذکر کړی دی نو شارح هو یې غدا دی کچری دویم مفعول ته هدایت بغیر د حرف جر نه متعدی په دې وخت کې به ایصال ال المطلوب ولا معنوي عام طور او که په اله یا پلام سره متعدی دویم مفعول تا نو به عام طور معنوي اراده الطريق او تو غره. ومحصول كلام المصنف حاصل او نچول د کلام د مصنف فی تلک الحاشیه بنا حاشیه باندې دا ده ان الهدایت هدایت چې تتعدى الى المفعول الثاني متعدی کیږي دویم مفعول ته تارتن کله کله بنفسه خپل بغیر د واسطې نه. لكن مثال وګوره کنه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا کې انت فاعل دی او نه مفعول اول دی او الصراط المستقيم موصوف صفت مفعول ثانی شو بغیر د حرف جر نه متعدی شو وتات وتارتن بیلا او کله ته متعدی کیږي بیلا باندې به څه لفظ دی چا کې ورسره وی تورانه کې بیلا ونحو نه دیکھا نحو والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ګوره الى صراط مستقيم الله هدایت کی هغه چاته چې خوښ شي کم طرف ته هدایت کوي الى صراط مستقيم وتارتن باللام او کله کله متعدی کی دویم مفعول ته بلام سرم لکه ان هذا القران يهدي دا قران هدایت کوي للتی خیرم دې کنه لام پکې رااله هي اقوم نو وی فمعناها على الاستعمال الاولي معنی د هدایت په استعمال اول باندې چې بغیر د حرف جر نه متعدی وي هو الايصال اکم معنی دا ایصال المطلوب دا وعلى الثانيين او دا دویم چې کوم دوه معنی دي ما ترجمه تم سوچتا کنه الهام او لام دواړه یادې دا دویم نمبر کې چې کوم دوه دي دا مطلب شو تاسو کافیه ویل دا ګران ځای دی ثانی ثالث کله د ضرورت په معنا باندې راځي کوله دا مخکې راځي دا اراده الطريق دی. نو دا ما یو خبر وکړه وختي چې عام طور د سیمانه نام ځکه وکړه چې په دې اعتراض راځي به دروخه ما بغیر د حرف جر نه متعدی وي بغیر د حرف جر نه به هم ایصال ال المطلوب ولا معنی نه وي. ان هديناه السبيل ان هديناه يوم مفعول السبيل ذم نبي بسرست و اما شاكرا
و اما کفورا. نو کدلته ایصال المطلوب ولا معنا وکي ځکه بغیر در په جن نه دی کنه موږ ته خود له لاره ایصال المطلوب مطلب ایصال المطلوب ولا معنا وکا موږ مقصود ته ورسولو. ما په خبره پوه نه شولې زه به وایم ما مقصد سره مقصد می دا دی چې تاویل بغیر د حرف جر نه چې متعدی شي مفعول ثانی تبع ایصال الی المطلوب ولا معنوي. زګور در تخیمه چې بغیر د حرف جر نه متعدی وي دویم مفعول تبع به هم ایصال الی المطلوب ولا معنا نوي. لکه اندا اوس می چې ویلو ان هدیناه السبیل نو کدی معنا وکي من مقصود ته ورسولو نبی بس اما شاکرن و اما کفورا ته مطلب شو چې مقصود ته ورسېدل خو بس صرف اما شاکرن دی کنه اما کفورن وسنه لګي دلته اراده الطريق ولا معنا ده نس جواب کې نو کوم چې څنګه ترجمه وکړه غشنو وای جواب ته ضرورت نشته یار موږ عام طور وایو کنه او دې کې څوک جوابونه ملا کوي څوک چې عام طور نه ویلي به ویل سلام پټ دی سوي دې خبر ته ضرورت نشته سلام سلام موضوع به ان هدیناه الى السبیل څه موضوعات به ګرو باسي خود څه بری ویلی وي چې عام طور وګوره ختمه وته وګورئ سواء الطريق لکشان ویل کیږي کنه الک پاتې الحمدلله متن حمد جنس حمد هر فرد حمد نثابت دی خاص الله د پاره الله جل شانو غزاد دی هدانا چې موږ ته هدایت کړی دی سواء الطريق د برابر لاري د مینز د لاري راشي قوله سواء الطريق راتيري غبتها سواء الطريق اول نمبر ترجمه د سواء الطريق کی چې څه ترجمه ده یو او دویم نمبر سواء الطريق د چانه کنایه د ارته بیانې دوا او دریم نمبر محقق دوانی رحمه الله چې کوم معنا کړی دا غي کې څه منافات خور سره نشته وینا نشته بس دا درې ټکی راته بیانېږي. ناراضي اول ټکی تا سواء الطريق څه ترجمه ده جی وای د سواء الطريق معنا ده وسط الطريق الله غزاد دې چې موږ ته هدایت کړي سواء الطريق معنا د لارې د مینز لا رتشنه کم مینز د لارې د راته خودلې دین چې د قزمانه ځا غاړي باندې مزه د سینې چی پردی فصل ته خلور واچي لار باندې چې حیوان رواني کنه غاړه باندې نالته غاړه باندې فصلونه کله یو طرف ته خلا چی کله بل در ګډوډي کې غینه خلاري وتی د غاړو نه خو دې خلاري وتی ګډوډ نشي نو مین زیره ته خودلې په دې نه غلې کی راځوت ترجمه مزه شو لکنه سواء الطريق ترجمه سره واسط الطريق او کنایه د چانه ده سواء الطريق ترجمه ده مینز دلاري او کنایه ده د نیغ لارې نه دوه خبرې ز شولې دوه ټکی وشو کا ترجمه ده مینز دلاري او کنایه ده چانه ده تاسو ګورئ سواء الطريق اي وسطه کنه اثر نه وی جوړ کی دا مینز دلاري کما مینز دلار الذي يفزي سالكه الى المطلوب چې رسي خپل روان کس څوک چې بدل روان وي چې د رسي الى المطلوب مطلوب ته البته تنخوا مخای رسي وهذا کنایه دوی خبر لراله واذا سواء الطريق کنایه دان الطريق المستوینا کنایه خپل معنا د غیر ظاهری غیر ظاهر او اصطلاحي تعریف د کنایه سره دا کنایه د کوم چې منګه اصول فقه کې بیانو کا علم معنی ولا کنایه بیانو کنایه چاته ویل کیږي چې دوه الفاظ وي خپل منځ کې لازم او ملزوم یو ذکر کې او بل مراد کې دوه الفاظ وي دوه معنی وي یو لازم وي بل نه یو ذکر کې او بل مراد کې د څه ویل کیږي کنایه نو مولوی صاحب تسواء الطريق ترجمه سره منز دلاري او منز دلاري سره لازم دا چې د لار به څه برابر وي نیغه به منز دلاري سره لازم سره نیغه لارم سره مقصد ته رسي کنه او درمیان دلارم سره مقصد ته رسي بهرحال منز دلاري ملزوم او لازم ور سره څوک دی نیغه لاره نو ذکر د ملزوم وشو او مراد تینا لازم دی نه دقه تکنایه شو لګره خیالم دې کلم دې نسوي وهذا کنایه دا کنایه دان الطريق المستوینا صحیح شو الله کولی تی کنایه ګرځي کنایه کې خو مناسبت پکاري وای از هما متلازمان یو بل سره لازم ملزوم دي کنه یار
وهذا مراد من فسره بالطريق المستوي. اخیری خبره لا پورا اخیری دمنا تاسو لږ برو غري ولې سبي او شارح دی د متن محقق دوانی هغه د سوا الطريق ترجمه کړی دا په طریق المستوی سره څه کړی سوا الطريق ترجمه من په وسه طریق وکړه هغه په چا سره کړی طریق المستوی. نو به اعتراضونه خلکو کړي ګوره و یار مستوی خو متعدی دی او سوا چې دا هو لازمی دی ته ګوره کنه د لازمی ترجمه کړي او متعدی سره یو غلط کاری وکړو خبره پوه نه شولې. سوا سره سوا لازمی دی او مستوی دا متعدی دی. دویم دا چې سوا مصدر دی مصدر او مستوی چې دی هغه اسم فاعل صيغه ده. نو ته ګوره کنه د مصدر ترجمه به اسم فاعل سره کړي نه دا بل نقصان دوه غټ نقصان اخکاری. اول د لازمی ترجمه په متعدی سره او دویم نمبر مصدر ترجمه په اسم فاعل سره کړي دا وګوره ړوند دې څنګه د چل کوي. شارح وته وي تاسو وړاندې سه خدای مغر کا هغه ترجمه نه کړي هغه مزمن په شان کنایه کړي دا هغه دا نه وي چې دا ترجمه ده هغه مطلب دا دی مراد دی یو مرادی یو ترجمه فرق بکی کنه خلک کوئی اسما دا مرادو نو د الفاظ ترجمه بیلی خو مفهوم بیلی مفهوم هغه بیان کړی دی لکه څنګه چې موږ د سوا طریق والا طریق مستوی کنایه کړل کنه نو هغه کنایه بیان کړي ترجمه نه ده. الا درې می ترازم به کړی دی چې لکه هغه ترجمه کړي د طریق المستوی سره عدالت موصوف د صفت اضافت موصوف اضافت صفت ته کړي الطريق المستوي اصل کې موصوف صفت دي څه وایي طریق المستوي موصوف اضافت کړي دي دا بل نقصان کړي دي. نو دا ولنو دوه جوابونه خو شو کنه هغه څه هغه ترجمه نه کړي ته به اعتراض وکړي هغه مفهوم او مراد او هغه کنایه ګرځولې ده. او دویمه خبره د دې درې اعتراض شعر دا خو کیږي خلک کوي موصوف اضافت صفت جایز نه ده خو ترڅو چې موصوف او صفت وي چې ته د موصوف او صفت علماء ختمه کی یو کې د مضاف معنی پیدا کی بلکې د مضاف الیه به خو کیږي کنه. نو تاسو ګورئ او هذا مراد من دا ما چې څه ویلو کنه چې د سوا طریق نه کنایه طریق المستوی دا امدق مراد دا غچام دی یعنی غم کنایه ګرځي مفهومي ګرځي ترجمه نه وای دا مراد دا غچاله فسره بالطريق المستوي چې هغه تفسیر دغه سوا طریق کړي په طریق مستوی سره او دبل بسیات په تفسیر دی په صراط مستقیم سره ولا کړي دی وای شولې بي صراط مستقیم کې مې وټه کې خطر شي دي. ثم المراد بما نفس الامر تاسو لک برو ګوري مولوی سیم سوا طریق نه څوک مراد دی د کې دوه احتمال دي تاسو لک متوجي شي. اخیری خبره ده بس سوا طریق نه یا نفس الامر مراد دی عموما یعنی کوم چې نه غلاروي چې سړی عقاید کا د عقاید نه وي او که د منطق نه وي نه غلاره که د عقاید نه وي منطق نه وي او یا توای د صرف د ملت اسلامی لاره اسلام لاره ته مراد ده. سوا طریق نه څو مراد کېدل شي دوا یا خو ته بس هم لاره والا کوم چې د عقاید نه غلاره ده او یا د منطق نه غلاره ده او یا ته خاص لاره والا د اسلام والا کوم لاره ده. نو شارح وی چې د دینه من اوله معنا واخلو نه بهتره ده ولی من پرون ویلو چې متن چې د متن د علامه تبزانی رحمت الله علیه دا په دوو حصو مشتمل یو کې منطق او بلکې علم کلامو لکه من اوله معنا واخلو عام معنا چې نه غلاره کده منطق یو کړه علم کلام وي نه په خطبه کې بدواړو ته اشاره وشي دا خطبه چالو ده کنه نه کتاب کې چې کوم دوه مقاصد را روان دي خطبه کې بدواړو مقاصد ته اشاره وشي دي ته ویل کېږي برات استحلال وته ویل کېږي دا څه ده کنه. او کته صرف ملت اسلامی واخلې نو به یو معنی ته اشاره وشي نو کومه بهتره یعنی صرف علم کلام ته به اشاره وشي او کوله معنی والی دوړو ته وشي نو کومه بهتره ده اوله معنی ده برات استحلال مو به جندلو چاته ویل کېږي دې خپل لغوي معنی ده التفوق على الاقران خپل همزول باندې فوقیت حاصل اول او اصطلاحي معنی ده د برات استحلال
په خطبه کتاب کې داسې یو لفظ ذکر کول چې د کتاب مقصد ته پکې اشاره وي. وګورئ ثم المراد به به مراد په طریق مستوی سرا یا سواد طریق سرا اما نفس الامر به مراد وی عموما مطلب کاغه د منطق نه کړي علم کلام نبی او خصوصا ملت الاسلام به مراد وی یعنی علم کلام والاول اولا اول ما نکواخل اولا بوي لحصول البراءات ذک براءت بحاصل شي الظاهره براءت ظاهره بالقياس الکه څنګه باغه حاصل شي هغه بهتره دی بالقياس الى قسمي الكتاب بالقياس معنا چې نسبت د کتاب دواړو اقسام ته وکړو دواړو اقسام به کې مراد شي هغه اولاد د دینه چې یو به کې مراد شي بس ته